د فیسبوک د لاس نه موږ نه ذکر پاتې دی، خدای پاتې دی، د خدای دین موږ نه هیر دی. نو عذابونه زلزلې به نه راځي. یو څیز د تخیب توبه وباسئ خدای ته. دو څیزونو باندې د امت نه عذاب ختمیږي. یو دا وما کان الله لیعذبهم وانت فیهم، نبی علیہ السلام ته الله وی چې تر څو ته په دې خلکو کې موجود عذاب به نه راځي. وما کان الله معذبهم وهم یستغفرون، او چې دی ما نه بخنه غواړي، استغفار 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 استغفار، نو عذاب به پې نه راولم. نو که غواړه چې زلزلې دې نه راځي او که غواړه چې زلزلې راشي موږ د عذاب نه بچو، نو استغفار وایه، د خدای دربار کې وجاړئ، معافي ونیسئ. الله چې د خپل بنده نه خفه شي بیا الله دې بندگانو له عذابونه ورکوي، او د عذابونو یو شکل د زلزلو دی. تاسو وینئ څومره زلزلې وړي راوړي، او اکثر د ورځې په ځای د شپې زیات تعداد کې را روانې دي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت په نښو کې یو نښه دا ده چې تکسر الزلازل، زلزلې به ډېرې شي. دا د قیامت په نښو کې نښه ده. تکسر الزلازل، زلزلې به ډېرې شي. ویکسر الحرج، او قتل و قتال به ډېر شي. مخلوق به یو بل وجني، او داسې به مخلوق یو بل وجني لا يدري القاتل فيما قتلا ولا المقتول فيما قتلا. قاتل ته به پته نه لګي چې دا مرګ ما په څه وکړو، دا خو د مرګ وجه نه وه چې دا ما سړی ووجه. پوټې غوندې په ما سلام وانه چو، څه چلو شو؟ زما یو 200 روپۍ پې پورې دي، څه چلو شو؟ لږ غوندې خوله یو بل سره واله، دا خو د مرګ نه وه، دې باندې خو مړی نه و پکار، دا ولې مې دا مړی وکړو. مقتول ته به پته نه لګي فیما قتله چې په څه مړ شوما، دا خو د مرګ وجه نه وه، دا چې زه پې وویشتلی شم او زه پې مړ شم او زما ستوره باندې سر ووالی شو، دې باندې خو مرګ نه و پکار. نو نبی علیہ السلام فرمای زلزلې به ډېرې زیاتې شي، او دا زلزلې به راځي، دا تیرم شو، دا به راځي. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، په دې ځمکه به زلزلې راځي. اخرجت الارض اثقالها، ځمکه کې لاندې چې څه دي ابه بره راوځي. وقال الانسان ما لها، انسان به وایي دې ځمکې ته څه شو؟ زه کوټه کې خو تیر مات شو نو را پرېوته، زه په دې سفر کې خو لرګي مات شو نو سفر پرېوته، زه په دې ګاډي کې خو یو ډیبری ماته شوه نو اکسیډنټ یې وکړ، زه په دې دریابونو کې خو باران وشو نو سیلاب راغی، زه په ځمکه څه وشو؟ اذا رجت الارض رجا، الله فرمایي دا ځمکه به ټوټې ټوټې شي. وبست الجبال بسا، او دا غرونه به ټوکړې ټوکړې بشي. فکانت هباء منبسا، دا غرونه به داسې شي لکه دا مونږ چې د کوټه کې ناست یو او د چوندې کې د انور ته مونږ ته دا زرې ښکاري، ابا زرې ورته دا خلک وایي. کالعهن المنفوش، لکه وړی چې څنګه دا د مالوچو دا پنبې دا ذرات چې په دې هوا کې الوزي، دقسې به دا غرونه والوزي. دا خو د قیامت زلزله ده، خو ډېره خطرناکه ده، خو د هغې نه مخکې به دا وړې وړې زلزلې راځي او مخلوق به پې تباه کېږي. غټ غټ قومونه خدای په زلزلو تباه کړي دي. عادیان وګوره او سمودیان وګوره، زلزلې پې رالې او زلزلو سره تباه او برباد شو، غټ غرق شو، په ځمکه ننوتل. هغه عادیان چې قرآن شریف کې الله صفت کوي، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، هغه عادیان غټو غټو تنو والا، غټو غټو وجودونو والا. الله وی جاب الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد، په غرونو کې دنې دان لکوټې جوړې کړې وې، په غرونو کې دنې محلات جوړ کړي، غر ماتول آسان کار نه دی، داغه زمانی یو ټیکنالوژي وه، الله پې زلزلې راوستې.
زلزلې سره تباه او برباد شو. د لوط علیه السلام قوم ته وګوره، رب ذوالجلال اغون کلی اوچت کړل، ځمکې سطح نه لاړل اوچت شو، او جبریل علیه السلام ته وی وزر علم کا ورته اوچت یې کړل او الاوړه یې راوغورځول. نن هم بحیره مردار چې څوک سیل له تلي د سیاحت والا وګوره، هغه بحیره مردار کې نن هم آباده او د جوماتونو منارې الاوړې پرتې دي. نن د هغې اوبه هم د ټول دریاب نه په بدل شکل کې دي. سیاحان ځي او د هغې تصویرونه وباسي او په دې موبایلونو باندې هغه خلکو ته لیږي. زما قسم په خدای که د خدای قدرت او طاقت ته څه شی ټینګېدی شي. نمرود وی زه رب یم او زه خدایم، د خدای دعوی کړې وه، یو ماشی ولا پس پیمه کې وردن نه که یو ماشی. د هغې ماشی د لاسه خدای نمرود مردار کړ. فرعون وی انا ربکم الاعلی، لوی خدای زیم، رکوټ یم نه. الله وی ښه د خدای دعوه دې وکړله، ودرېږه داسې دې نه هلاکومه. په دریاب خدای پاک سره د غون لښکره غرق او تباه کړ، او بیا خدای دنیا ته وخو، دریاب چپوله او د فرعون لاش بار راویسته. الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیه، وی تر قیامته پورې د نه د عبرت نښه جوړو. الله وی تا د خدای دعوه وکړه، سر دې ما ته اوچت که، بدن دې بچ کوم د دریاب نه دې وباسم، او تر قیامته پورې به نشان عبرت د هغې فرعون لاش ولید داغه نومو، داغه فرعون لاش ننم د مصر په عجیبګر کې پروت دی، دنیا وردی او تماشې یې کوي. رښتیا ووایه د خدای د قدرت او د طاقت مقابله څوک کولی شي؟ نشي کولی. مخکې چې کومه زلزله غرمې وخت کې راغلې وه، اخبار مې کته څومره لاندې راغلې وه، د ځمکې د سطح نه 300 کیلومیټره لاندې راغلې ده. 300 کیلومیټر، 300 کیلومیټر لاندې الله دماکه وکړه. څومره دنیا جوړه کوله الله په دنیا په ځمکه کې لاندې مختلف قسم نباتات پیدا کړي دي. لګیا ده لوګي کوي نو کوي نو کوي، اور پکې بلیږي نو بلیږي نو بلیږي نو بلیږي، نو هغه دومره لوګي او دومره لوخړې او دومره لاوه جمع شي چې یو جړق وکړي، ځمکه وشلېږي او بار راغورځېږي. 2 پټه خدای په ځمکه کې دننه جوړې کړې دي، 2 پټه مختلف اسباب دي د زلزلې، لکه دلته کې ګرم او یخ تار وجنګې، څومره لوی دماکه وکړي، یو غړب ناري کې اور په بل شي. دقسې په دې ځمکه کې دننه خدای پټه جوړې کړې دي، هغه یو پټه دی بل سره الله یو ځای کړي، هغې دومره زوري چې یو درز ناري کې او کاڼي م ورېږي او د ځمکې نه ګندونه م روځي او دنیا م غرقه کړي او مخلوق خدا په ځمکه نه نوځي، پته م چاته ونه لګي. دغه د خدای غضب چې کم وخت کې راغی، توبه دې پکې بیا نه قبلېږي. یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبلو، چې د دې نه مخکې د چې ایمان نو او د رق سره دی وایي چې یا خدایه منم. فرعون هم چغه وواله آمنت برب موسی و هارون، د موسی او د هارون رب منم. الله وی الآن وقد عصیت من قبلو، اوس چغې وی مخکې خو دې زما نافرماني کوله، اوس د چغې نه قبلو مخکې به توبه وباسي. تمارونو دا ولې زلزلې راځي؟ زلزله خو د خدای قدرت ته طاقت ته، خو هوا به خلکو وی دا ځمکه د غوی په ښکر پرته ده، دا به د ښځو قصې وي. نو چې یو ښکر یې ستړی شي نو چې دی بل ته اړی نو یې صاحب زلزله راشي. دا د خلکو خبرې وي، دا د خدای قدرت ته او د خدای طاقت ته. الله تعالی خپل قدرت مخلوق ته ښیي چې ګورې کولی شم. مخکې ورځو کې چې زلزله راله، یو څو کاله مخکې په دې مانسیره علاقه باندې تاسو ته پته ولګېده ورله څومره کورونه په ځمکه لاندې ډوب پاتې شي، څومره خلک پکې مړه شو، غټ غټ بلډینګونه لاندې په ځمکه نه نوتل، څومره خلک پکې تباه شو. او که تاسو خیالي تاسو په دې کندراتو کې وګورئ، اوس هم چې تاسو دا مقبرو کې بعضې ځای کې دا کندرات لټوئ نو پکې کلي روځي که نه روځي؟ کلي پکې غون غون روځي، بوتان پکې روځي. دا چا خښ کړي دي څه؟ په دې کلو چا په شاولو خاورې چولي دي څه؟ هغه زمانه کې خو شاولې نه وې. دا لاندې پکې غټ غټ جوماتونه روځي، د هغوی عبادتخانې پکې روځي، بوتان پکې روځي، لارې پکې روځي، کوڅې پکې روځي.
دا کندرات چې لګیا دی او خلک یې تشی لاندې روځي دا خاورې په چا واچولې دا په شاولو خلکو اچولي دي څه دی په غوانو په میخو اچولي دي څه دا زلزلې راغلي دي دا په دې قومونو زلزلې راغلي دي او چې زلزله راغلې ده نو د ځمکې بره سطح لاندې تلې ده او لاندې سطح یې اوچته کړې ده ډوب پراته دي چې کم پکې غرق شو نو لاړ غرق شو پکې زلزلې را روانې دي جناب دا د ما خبره نه ده دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وینا ده حضور پاک فرمایي چې د قیامت په نښو کې یو نښه ده د تکسر الزلازل زلزلې به زیاتې شي او قرآن شریف دا آیت چې مې وی بعضې علما وی دا خو د قیامت دروازې هغه زلزله ده چې د قیامت په میدان کې به یو زلزله راشي یو مثال الله ورکوي یا بعضې خلک چې هغې د ماشوم لتي ورکولو وخت کې مړه دي یا کمې ښځې چې هغه په حمل کې مړه دي وی په دغه حالت کې به دوی الله جمدي کوي او د زلزلې سره به دا قصه کېږي لیکن بعضې علما وی چې نه هم سختر وز ده نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ رب العالمین آدم علیہ السلام تب آواز کی اے آدم راشا دا اور لخکر جدا کا اور تا چکم لخکر دی رب وی آدم علیہ السلام تا جدا کا حضرت آدم علیہ السلام بر پیگی اللہ دا اور لخکر سمر دے سجدا کم وی دا ہرو زرونا یو کم زر جدا کا اورتا یو روایت کې داسې راځي په بل روایت کې راځي چې په هرو لسو زرو کې یو جنت ته جدا کو دا یو کم لس زره دوزخ ته جدا کا اوهو صحابه په جړا شو چې دا یو پکې بچ کېږي چې دا بلا څوکي نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی ما جاړه وی دا شمیر به خدای په یاجوج او په ماجوج پوره کوي هغې کې به دا شمیر الله پوره کوي او په مخکې قومونو چې زموږ نه مخکې کم خلک کافران تیر شوی دی په هغوی به دا شمیر پوره کوي او بیا نبی علیہ السلام او فرمایل وی د دې نور مخلوق په مقابله کې تاسو دومره یې لکه د یو سپین غوی په شا کې چې یو تور داغي ډېر لوی مخلوق دی ستاسو نه علاوه دا شمیر به خدای په هغې باندې پوره کوي نو صحابه بیا څه ناڅه خوشحاله شو هغه به هم زلزله راځي غرض به راځي او دې وخت کې بعضې علما وایي چې د دې آیت نه د قیامت نه مخکې زلزله مراده ده ځکه قیامت چې راځي د قیامت زلزله ته وي نه مراده ځکه د قیامت چې کوم وخت کې راځي نو هغه وخت کې به ماشوم نه خلک به ټول بالغان نه هغه وخت کې به د ښځې په ګېډه باندې بچي نه ښځې به ټولې